مجلس کې زمونږ څه شوي مختصرا د هغې یو جلکي درته ښیم مسله طلاق ثلاثه باندې مناظره کو وابیان وی ټیک ده ټیم به څومره موږ وتی تاسو دوه پیرې تیاری کړې ده یو پیرا 13 کال به چراټ په ځمکه باندې چې کوم د مناظرې انعقاد شو بیا ونشوله هغه تیاری تاسو کړی وي او تاسو د پنځپیرانو سره مناظرې طلاق ثلاثه باندې مجلسو تاسو به نورم تیاری کړی دی بالکل من کړی ده موږ چې تیاری مو کړی ده کېبن 2 ورځې پس 3 ورځې پس 4 ورځې پس 15 ورځې زیات نه زیات یو هفته به ټیمې د مناظرې د انعقاد بس په دې هفته کې دنه به دا مسله حل کو ځکه خلک په دې شش او پنځ کې پراتر چې آیا په دې مسله کې دا غیر مقلدین وابیان چې وي چې 3 طلاق په یو مجلس کې واقع شي دا یو دی دا مسله څنګه ده او په سوشل میډیا باندې چلیږي نو دا مسله د رایل سره واضحه شي د قران او سنت او د دین پرنا کې واضحه شي خلکو ته حق په واضحه شي نو خلکو با دا ذهنونه صفا شي د مناظرې لپاره 2 ورځې یا 3 یعنی زیات نه زیات هفته کې دا خبرې ځکه مې کوم وا بیان د ما دا ویډیو کله ګوري ان شاء الله حقیقت به بیا خپل واضحه شي دی شیخ فیاض په خپل باندې وي چې 2 ورځې 3 ورځې 4 هفته نه موږ نه تیاری کله مناظره کو دغه ډاکټر په چوټیانه کې بیا زمونږ ملګرو موږ وته چې سیبه دا خو بیا وخت به تیر شي او دا ترتیب نه جوړیږي که مثال تیاری کی هفته ټیم شو زیات دی وینا موږ انکار کوم موږ نه تیاری بل خبره دا کړی دا چې تاسو سره زمونږ ټولې مناظرې د درس په دوران کې شوې دي څه وجه ده چې اوس د درس دوران دی او تاسو نه مخامخ کېږئ ګوره په دې خبره باندې ځان پوه کړه موږ چې تاسو سره مناظرې کومې راغلي دي د درس په درمیان کې هغه څه د سبب د وجې نه راغلي دي د سبب د وجې نه سبب یې دا دی چې د عوامو د طرف نه جوړې شوي دي تاسو مجبوره شوی استئ موږ هم مجبوره شوي او میدان ته چې دی دا حاضر شوي او دا خو دلته خو سبب نشته دی دلته خو ته ټلیفون کې او موږ تاسو سره چې دی دا خبرې اترې کوو نو موږ تاسو سمجوته کوو چې هلکه دا مناظره چې دی دا به غټ اختر کې وکړو مسلمان او زما دا ویډیو ووري دا خبره استاد موږ سره په آډیو ریکارډ کې الحمدلله ګوري موجود دي دروغ منوي هغه خبره خو مناظره ته خو دې په هیڅ صورت نه تیارې ده دغه ډاکټر نوړاندې مناظره موږ نه کوو بیا عذرونه بیان کړ چې زه مدرسه کې بل چا ما تحت مدرس مو دا بل چا ما تحت مدرس امیر الله دي نو موږ د مدرسې انتظامی طرف نه موږ اجازه نه وي لہذا موږ مناظره نشو کولای البته چوټیانه کې بیا ته موږ یو چا یې ورکړ موږ ته د زیارت پرد باندې ساسه بکون چوټیانه شي وینا د جمعې پښپا وینا د جمعې پر سال چوټي وینا د خالی پښپا وینا د شپې بو وینا بس موږ چې بچ سړي خاصه مناظره نه کوي دی چې اختر بیا موږ ته کې بل فرض تاسو اوس تیاریږي نه وې د اختر د پاره به ټیم موږ د اختر ته خو بلا ټیم دی دا غي د پاره به خیر دی بیا مجلس کو خو په الحال تاسو دوی تیار نشول د حقیقت دی او دا بیان خپل هم د خبره باندې الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم زما محترم مسلمانانو اس مقام نباد چنن چونکی لسم تاریخ د جون د میاشتې او د جمعرات ورځ ده د یو غیر مقلد وهابي شیخ فیاض یو ویډیو می ووریدله باغی کی سډیر کمزور الفاظ استعمال کړو دا شیخ فیاض امین الله محمدی او د دې سره د ملګری نور د نن 2 ورځې وړاندې زمونږ مدرسې ته راغلو چونکې دوی د پنځپیرانو سره په مسله د طلاق ثلاثه باندې مناظره جوړه وه غالبا 30 مئی یا 31 مئی باندې هغې هغه مناظره ونشوله
ډېر ورځې په ویډیوګانو کې پنځپیرانو وابیانو یو بل پسې ډېر نازیبا ویډیوګانې وکړي هغې کې احناف ټارګټ کړل او په احنافو باندې دی دا الزام ولګو چې احنافو کې مناظره په طلاق ثلاثه څوک نشي کولی الحمدلله د خپل مذهب او د دین د دفاع دپاره نوجوانان احناف طلبه دیوبند د دې وابیانو هغه شوق او جذبې ته هرکلی ووي زموږ استاد محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه او زموږ ګران ملګری حضرت مولانا عبدالرحمن عابد صاحب د دې وابیانو سره خبرې وکړي چې په دغه مسله د طلاق ثلاثه باندې که تاسو وایئ چې موږ سره مناظره وکړئ نو موږ ته ټیم ورځ زیر ترتیب برابر کی چې مناظره وکړو اصول مطابق دا یو علمی د دلایل او بحث وي په دې کې دواړه جانبه د حق د اظهار لپاره کینی چې چا سره حق یا ظاهر شي نو په دغه بنا باندې زمونږه د دې ملګرو او حضرت مفتی صاحب محترم د دې امین الله محمدی غیر مقلد سره خبرې شوې دی عبدالرحمن عابد صاحب زموږ ملګري ته وی چې منګه مدرسې ته منګ به درځو لیکن دې نو ویل چې سټیم درځو ما جګر ټیم شو مدرسې نه ټلیفون راغی چې د غیر مقلدین او سملګری مدرسې ته راغلي دي او په مسله د طلاق ثلاثه باندې مناظره انعقاد د پاره مجلس دی الحمدلله منګ ملګرو په مدرسه کې حاضری وکړه چهارشنبه په ورځ غالبا پرونا بل پرون منګل ورځ پدې کې دیوابیانو شیخانو سره یقینا منګ ډېر الحمدلله د ملمستیار به اختیار کړه او موږ د دې ډېر ښې طریقې سره اکرام وکړو هغه دی په خپل اقرار ان شاء الله کوي مجلس کې زموږ څه شوی مختصرا داغه یو جلکی درته خیر مسله طلاق ثلاثه باندې مناظره کو وا بیان وی ټیک ده ټیم بسوم رہی موږ وتی تاسو دو پیری تیاری کړی دا یو پیرا تیر کال بچراټ پزمکه باندې چې کوم د مناظره انعقاد شو بیا اونشلا هغه تیاری تاسو کړی وی او تاسو د پنځبیرانو سره مناظره طلاق ثلاثه باندې مجلسو تاسو باندې تیاری کړی بالکل من کړی دا موږ چې تیاری مو کړی دا کېبن دور ورځې پس درې ورځې پس سلور ورځې پس پنځر ورځې زیات نه زیات یو هفته به ټیمې د مناظرې د انعقاد بس په دې هفته کې دنه به دا مسله حل کو ځکه خلک په دې شش او پنځ کې پراته چې آیا په دې مسله کې دا غیر مقلدین وابیان چې وي چې درې طلاق په یو مجلس کې واقع شي دا یو دی دا مسله څنګه ده او په سوشل میډیا باندې چلیږي نو دا مسله درایل سره واضحه شي د قران او سنت او د دین پرنا کې واضحه شي خلکو ته حق په واضحه شي نو خلکو با د ذهنونو صفا شي د مناظرې لپاره دور وځي درې یعنی زیات نه زیات هفته کې دا خبرې ځکه مې کوم وا بیان د ما دا ویډیو کله ګوري ان شاء الله حقیقت به خپل واضحه شي دی شیخ فیاض په خپل باندې وي چې دور ورځې درې ورځې سلور هفته نه موږ نه تیاری کله مناظره کو دغه ډاکټر په چټیانه کې بیا زمونږ ملګرو موږ وته چې سیبه دا خو بیا وخت به تیر شي او دا ترتیب نه جوړیږي که مثال تیاری کی هفته ټیم شو زیات دی وینا موږ انکار کوو موږ نه تیاری بل خبره دا کړی دا چې تاسو سره زمونږ ټولې مناظرې د درس په دوران کې شوي دي څه وجه ده چې اوس د درس دوران دی او تاسو نه مخامخ کېږئ ګوره په دې خبره باندې ځان پوه کړه موږ چې تاسو سره مناظرې کومې راغلي دي د درس په درمیان کې هغه څه د سبب د وجې نه راغلي دي د سبب د وجې نه سبب یې دا دی چې د عوامو د طرف نه جوړې شوي دي تاسو مجبوره شوی یاستئ موږ هم مجبوره شوي او میدان ته چې دی دا حاضر شوي او دا خو دلته خو سبب نشته دی دلته خو ته ټلیفون کې او موږ تاسو سره چې دی دا خبرې اترې کوو نو موږ تاسو سمجوته کوو چې هلکه دا مناظره چې دی دا به غټه او زما دا ویډیو واورئ دا خبرې ستا زموږ سره په آډیو ریکارډ کې الحمدلله ګورې موجود دي دروغ هم نه وي هغه خبرې خو مناظرې ته خو دې په هیڅ صورت نه تیارېده دغه ډاکټر نه وړاندې مناظره موږ نه کوو
بیا عذرونه بیان کړ چې زه مدرسه کې بل چا ما تحت مدرس مو دا بل چا ما تحت مدرس امیر الله دي نو موږ د مدرسې انتظامی طرف نه موږ اجازه نه وي لہذا موږ مناظرې نشو کولای البته چټیانو کې بیا ته موږ یو چا یې ورکړ موږ ته د زیارت پرد باندې ستا سبقون چټیانو شي وینا د جمعې پشپا وینا د جمعې پر ستا چټي وینا د خالی پشپا وینا د شپې وو وینا بس موږ چې بچ سړي خاص مناظره نه کوي دیو چې اختر بیا موږ ته کې بل فرض تاسو اوس تیاریږي نه وې د اختر د پاره به ټیم موږ د اختر ته خو بلا ټیم دی دا غي د پاره بخیر دی بیا مجلس کو په فل حال تاسو دوی تیار نشول د حقیقت دی او دا د بیان خپل هم د خبره باندې غواړي بیا مفتی سے محترم یادی چې مفتی سے محترم موږ سره مجلس او مناظره تکي نه ناس مفتی سے محترم موږ سره ملاقات نه کو مفتی سے محترم ورچا سره ملاقات نه کو دا خو زمون خو د مفتی سے محترم تاسو سره ملاقات تکي نو کنه کینو مفتی سے محترم په موقع باندې په ځای باندې شتو کنه نشتا هغه جدا خبره ته ملاقات ته نه راغله ته د مناظره د انعقاد د شرایط لپاره غلي غي ته نه ته ملاقات لپاره صبر راشي بیا ورسره ملاقات وکړو بیا دی شیخ فیاض صاحب دا خبره کړې ده مفتی سے محترم هغه ویډیو کې ویلي چې موږ سره الحمدلله پیریډونه دي ته تحدیث بالنعمت پتور دا غلام د علماء دیوبند الحمدلله د الله رب العالمین په توفیق سلور زاید درس کی دروازي الحمدلله 19 بجو نه 12 بجو پورې زما خپل پیریډونه دي په دې کې یو پیریډ الحمدلله په منځ کې خالی نشته د ماسپخین د 3 بجو نه تر د ماسوتن پورې اذان پورې دا بیل درسونه دي د ماجیګر نواله تر د ماخام نبیل د ماسوتن پورې دا جدا کلاسونه دي را سره الحمدلله د ماسوتن د اذان نه د ماسوتن د جمع پورې دې کې را سره بل د درس قرآن کلاس دي د ماسوتن د مانځنه بعد را سره 2 پیریډ جدا دي دا د دې غلام د علماء دیوبند درسونه دي او مفتی سے محترم دا هو خدمات الحمدلله دنیا تواجه دي بیا د خندو پر چې مفتی سے محترم صاحب دیال لسپیر چې تاسو سره پیریډونه نشته خپل ځان باندې څو مقیاس کوو بیا دی و چې ستا پیریډونه موږ ته معلوم دي داسې او داسې الفاظ او موږ هم تاسو هغه حالات کتلی ابن عبد البر هغه معلوم دي کنه ازنګ ملګری چې आवाज ورکو چې ابن عبد البر دی عبد البر نه دی مضاف الیه باندې جر راځي او هغه وې تلخیص الحبیر علمیت دغه اساس د شیخ ریاض الله دی تم خلکو ته تعنی ورکې چې موږ علمیت داسي او بیا وی مفتی سے محترم سره موږ مناظره ته خوشحالي کو ځکه چې مفتی سے محترم سره علمیت نشته نو تختی بیا ولې خوشحالي دل دا چې لکه 2 ورځې کې تیار چا 3 کې تیار چا هفته کې تیار چا وای نه تیاری کوم کې انکار کو تاسو مناظره او نه مناظره ته خوشحالي کو ستا په دې کلام خپل تعارض دی اگزام فکر بیا وی چې موږ تاسو سره مناظره نه کولی نو موږ په کامبټ کې حاضر شي او منافقت دې په کامبټ کې کړو درګه کې به حاضر شي درګه کې د منډي والي موږ کتلو کتابونه دی راغشتو او منډي دیوالي وي حناب تختی موږ عملګر کتابونه تاسو د منډي موږ دا څنګه جيبا وي په ډاګي جدید کې دا بنده په خپل باندې په موقع موجودو استاد مولا جلال الدین د خپل جماعت د گیټ نو شراوتی تا غزه یادي چې په خپل په کې تویم نه ته پر دې خبرې کې په چیراغ کې د مناظرې چې کوم ځای مقرر شو هغه ځای ته نه تتلی او نه وته مونږ تلو درېمګړي ځای مقرر استاد دې درته ذمہ داری دن راکولا مونږ دې ځای راکا ذمہ داری راکا یا زموږ ځای ته بل ته تیار شه تاسو نه تیار دي او بیا دغه مونږ تیار بیا په قصه خوانه کې ته مجبور شې وي ضیاء الرحمن دی راغلو د ضیاء الرحمن لیست دی وګوره چې نن د مناظرین د اهل حدیثونه چې د وابیانو کوم اهل حدیث وابیان مناظرین دي باقي کې نن ضیاء الرحمن د سره شتنه هغه مناظره وکړه بیا دی وی چې شیخ ریاض الله ولیدی او متقی انسان دی او کنزر نه کوي هغه دنیا ګوري هغه ته وضاحت مکو او بلدا وی مناظره تاسو شرمولې مناظره موږ شرمول تاسو شرمولې حقیقت دنیا تواضع دی زبیان درته خبر د نور ډیر اضافي کړی دي حقیقت دنیا تخکاره د استاد وینا ضرورت نشته او نه وضاحت کومه الحمدلله موږ تاسو مل مسیا کړی و او تاسو مل مسیا نه غلطه فائدہ واخیستله ریاض الله کلیپ کړو داغي جواب مو کو استاد راتلو داغي وضاحت مو کړو تا جواب کو داغي مطابق الحمدلله دا بنده عاجز ته جواب درکو اوس بیا درته چې پنځیران سرتاسو مناظره خواهش کو دغه مناظره د طلاق ثلاثه په موضوع باندې کم از کم تاسو بیا وایي کنه هغه غټه مسله ده نو کله فرض تاسو کې ناشته شي په ډیره بهتره علمي مسله ده د دلایل په رڼا کې د امن په ماحول کې ډیر د مینې په محبت په ماحول کې څنګه چې ابل مدرسه کې درکړو هغه شان ماحول کې دا مسله واضحه کو خدا ز ټول دنیا مسلمانان ته
چې غیر مقلدین وابیانو کې زنجیر واچوه د مناظرې میدان ته نه حاضري او بیا خصوصا د شیخ ریاض الله او شیخ فیاض ځکه دی صرف شور انتشار شر او فساد په عوامو کې فساد کول شي په میدان د مناظرې ته نشي حاضرې دي الله جل شانه دې منګه تا په خپل عقیده د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کی او د هر شیطان او د هر منافق د شر وسوسې نه دي الله پاک مونږ ټول مسلمانان محفوظ ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين